وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. یوسف علیہ السلام د مصر وزیر خزانه شو. قحط راغی. اول 9 کاله غلی شوي. د یوسف علیہ السلام د رهنمایي مطابق خلکو غلی په هغه طریقه باندې کېښودلې. نورو ملکونو کې قحط راغی. 9 کاله قحط راغی، خلکو سره غلی ختم شو. قحط کنعان او شام ته ورسېدو. د یوسف علیہ السلام پلار یعقوب علیہ السلام په شام کې په کنعان ښار کې اوسېدل. یعقوب علیہ السلام بچی لسرونه او یو ورور د یوسف علیہ السلام خپل سکه التدی سره اوسېدل. کله چې قحط راغی لرلرې پورې خبره خوره شوه چې په مصر کې غله شته، خلکو له غلې ورکوي، نیکان خلک دي. یعقوب علیہ السلام ته خپل بچي رالل چې موږ به لاړ شو مصر کې، وایي وزیر خزانه دی او مسلمانانو بادشاهان دي، هغوی خلکو له غلې ورکوي، ځان له به لږه غله راوړو. هر یو ورور ځان سره خپل اوښ راوسته، مصر ته راورسېدل. په عبراني ژبه کې خبرې کولې. مصر کې عربي ژبه وه او په شام کنعان کې عبراني ژبه وه. یوسف علیہ السلام دوی سره په عبراني ژبه کې خبرې وکړې. یوسف علیہ السلام ورته تاسو سره راغلي وي؟ موږ خو دلته غلې له راغلي، ضرورت مو د غریبي ده، غله ختمه شوې ده قلوړو. یوسف علیہ السلام ورته نه تاسو غلې له نه راغلي، کېدای شي تاسو جاسوسۍ له راغلي. دی ورته نه موږ جاسوسۍ له نه راغلي، زموږ پلار پیغمبر دی، یعقوب نومې دی، یعقوب علیہ السلام، او موږ لس وروڼه راغلي یو او یو ورور زموږ بل هم شته. آسه شو وایي هغه مو کور کې پرېښی دی پلار سره، بنیامین نومې دی، او یو ورور دی زموږ بل هغه په ماشوموالي کې وفات شوی دی. یوسف علیہ السلام اوس دوی نه پیژني، ځکه دې درمیان کې 40 کاله تیر شوي دي. یوسف علیہ السلام ورته ښه چې بیا راځي ځان سره به هغه بل لور راولئ، که را مو نه وسته ګور بیا به غله نه درکو. دین یې غله ورکړو، کومې پیسې چې ترې واخېستې خادمانو ته حکم وکړي چې دا غلې کې ول دا پیسې واپس کړي. پیسې کېښودلې. یوسف علیہ السلام وروڼه یعقوب علیہ السلام ته رالل. د یعقوب علیہ السلام ته وی چې مونږ خو غله راوړه، بیا چې کله مونږ غلې لزو نو مونږ سره به زمونږ دا رور لېږي که نه لېږه نو ګورې بیا غله نه راکوي. چې غلې کولو که په غله کې پیسې هم واپس راوګتې. دی ورته دا خو ډېر ښه بادشاه و، غلې هم راکړو خپلې پیسې هم واپس راکړې، دا خو ډېر نیک سړی دی. دا ځل چیزونه موږ له به دا رور راکړي. یعقوب علیہ السلام دوی ته وایي چې زه به تاسو باندې څنګه اعتماد وکړم، مخکې په تاسو اعتماد کړو. یوسف علیہ السلام مې درته پرېښي وکړ، هم څه کړو. یعقوب علیہ السلام ته دوی ډېر وي چې موږ ته دا زموږ رور بل هم راکړه. یعقوب علیہ السلام دوی ته وی زه په تاسو اعتماد نه کوم، اعتماد د باندې کو وعده را سره وکړه. دوی ورسره وعده وکړه خامخا به تا ته واپس راولو، هو که چېرې ټولو باندې څه مصیبت راغی او ټول مړه شو خو ټیک ده، نور به خامخا دې راولو.
یعقوب علیہ السلام په اعتماد قزوی ورته پرېښود بنیامین دوی ته چې تاسو مصر ته داخليږئ نو په یوه دروازه مه داخليږئ په جدا جدا باندې داخل شي په جدا جدا دروازو باندې داخلېدل هغه د یعقوب علیه السلام یو د بد نظر نه د بچ کېدو دپاره دوی ته وویل ځکه د یعقوب علیه السلام بچي ډېر ښایسته و په همغه طریقې سره دی لاړل یوسف علیه السلام سره ځان سره رورم بوتلو بنیامین هغې نه بعد یوسف علیه السلام سره ملو شول هغه رستو راځي نو فرمایي وجاء اخوة يوسف اورال رون يوسف عليه السلام فدخلوا عليه وجاء اخوة يوسف اورال رون يوسف عليه السلام فدخلوا عليه داخل شو يوسف عليه السلام فعرفهم دو پیجندل وهم له منکرون او دی دل نه پیجندون کیو دین پیجندو ولما جهزهم بجهاز مرکل چې سامان تیار کړ دوی د پاره قال ایتونی بیاخل لكم من ابيكم تاسو ما تراولی ستاسو غرور چې ستاسو د پلار ندی د مور نمو ندی الا ترى تاسو ما تنغوري اني اوفل کېل وانا خير المنزلين زبيشکا پورا پیمانم ورکوم و بهترین مل مستیام کوم فإن لم تاتوني بي فلا كيل لكم كچرتا سما ترانه وستا غرور نو فلا كيل لكم عندي نبي استاذ پار بیا پیمانه ولا تقربون زمون خواته بیا مرازي قالوا اويدي سنراود عن وبا وإنا لفاعلون زرد چې من به داغه مطالبه وکړو د پلان یقینا مخامخا دا کار کوونکیو وقال لفتيان او يوسف عليه السلام د خادمانو ته اجعلوا بضاعتهم في رحال تاسو ګرځد د دې دا پیسې د دې په بارونو کې لعلهم يعرفون د پاره دي چې دي دا او پیجندي اذا انقلبوا کله چې دی واپس لاړ شي لاره خپل حال تعلم يرجعون د پاره دي چې دی واپس بیا راشي فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې دی واپس لاړ خپل پلار تقالو وی دی ابانه زمون پلار منع من الکلو من کړي شي زمون طعام په معنا فارسل معنا خانا زمون سره ولېګه زمون درو تولېګه نقتل من بغلر وإنا له لحافظ يقينا من خامخا د ضرور به حفاظت کو قال الامركم عليه ويعقوب عليه السلام اعتمادكم فتاس الا كما منتكم لاقي من قبل لك مگر لك څنګه الا كما مگر څنګه امنتكم چې ما اعتماد کړو پتاس ولا عقیده د رور باندې من قبل وړاندې پتاس می چې څنګه مخکې اعتماد کړو بیا در باندې غشانکم فالله خير حافظ فصلى پاک بهترین حافظ او خير الرحیم ارحم الراحمین او الله پاک بهترین زیات رحم کوونکی ذات دی ولما فتحوا متاعهم هر کله چې دی کولو خپل سامان وجدوا بضاعتهم ردت اليهم دي امندل خپل پنګ خپل پیسې واپس کړې شو دي تقالي او دي يا ابان اي بابا جانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ما نبغي من بسقوالو دا زمونږه پیسې دي چې موږ ترا واپس کړې شي ونمير لنا او موږ بغلرو هدفاره ونحفظ خانه من به حفاظت کو خپل ورور ونزداد کيل بعير امون بزیات کیو بوج د یو ذالک کيل يسير دا آسان پیمانه دا قال لن ارسلوا معكم وی يعقوب عليه السلام دیتا زیس کلن پرېږدم تاسو سره دی حتی توتونی موثقا من الله ته دې پوتاس ما تراتلو کې پکله کواد د الله لتاتنني بي چې خامخا به تاسو دې ما تراولې الا يحاط بكم مگر که پتا ټول باندې سم مصیبت راشي فلما تو موثقا هر کله چې دی ورکله کواد يعقوب عليه السلام ته قال يعقوب عليه السلام او فرمای الله ولا ما نقول وكيل الله پاس چې مونږ وینه کې باندې وقال يا بني او يعقوب عليه السلام يا بچو لا تدخلوا من باب واحد تاسو مداخليږي په یوې دروازې ودخلوا من باب متفرقه تاسو داخل شي په جدا دروازو باندې ما وینکم من الله من شي زنه شمل د کول استاسو د طرف د تقدیر د الله یا د عذاب د الله پاک نسسیس ان لكم الا لله نشتركم مگر ټول د الله لپاره دي اره توکل تو بده الله پاک باندې ما توکل کړي والے فل توکل متوکل په الله پاک په کار چې توکل کی متوکلین
ولما دخلوا ورکل چې دی داخل شو من حيث پاغه طریقه مرهم ابوم چې پلار ورته حکم کړو ما کان یونیانو من الله من شي نو یعقوب علیہ السلام چې لري کړو د دوی نه د عذاب د الله نسس الا حادثه فی نفس یعقوب قضاها مگر دا یو اراده و یو مراد د فضل د یعقوب علیہ السلام چې پوره ښکارې کو وانه لذو علم او خامخ یعقوب علیہ السلام خاوند علم لما دا غس علمنا چې موږ ته ورکړو ولکن اکثر الناس لا يعلمون لك نفسي اکثر د خلقنا نه پیږي ولما دخلوا على يوسف آوى اليه رونال پدویمه پیره باندې یوسف علیہ السلام ته ځان سره دی بنیامین امرا واستو چې د یوسف علیہ السلام خپل سکارو او د دې نور رونو نا سکارو د پلار نه او د مور نه نو یوسف علیہ السلام ځان سره کېنو و اذا استعرورم خپکیږي بنا پلار باندې چې دی رونو دا بنیامین بوتن دی به موه ټکو ډېر تکلیف ورکړو هغه باندې علامات د تکلیفو یوسف علیہ السلام متی خپکیږي ما ز استعرورم باس رو رسید غلې ولا واچو لټولو له او خانه بار کړل چې کله غلې اوچتای یوسف علیہ السلام خادم تووی چې دا غلې کم بار د بنیامین د پارا د اوخدی پاغې کې دا پیمانه کېږي کم لوخي باندې چې دا غله اچوي دا لوخي پکې دي هغه لوخي راوغشت د بنیامین په بار کې خود دا حیله یوسف علیہ السلام د الله پاک په حکم باندې داسې کوله او په دې حیله باندې خپل رور بنیامین خبر کې چې داسې طریقه کو کله چې دی روان شو قافله روانه شو شاتن आवाज کوم کې आवाज وکړ اے غلو غلام وکړی دا قافله ولا تاسو غلي دی متوجی شو سشي رک شو وې د باچا صاحب کومه پیمانه د غلې تاسو په ټکړه او دا پیمانه که جام پیدا کړ زبې ذمہ دار یو سامان ولا ورکو یعقوب علیہ السلام بچو دی یوسف علیہ السلام ته قسم په الله کوم غلیو فساد نه کوم څغله خو نه یوسف علیہ السلام ته وی تاسو غلا نه کړی خدار راته وای کم کس چې دا غلا کړی دا انجام به سزا به شي دی وتوی چې سزا به دا وي چې کم کس په بار کې غلا نه وته بس هغه سړی به مجرم دی به دا غسری ساری یو کال دی به دا غلامی خدمت به کی نوکران شروع کړ پیمانه قتل د بنیامین په بار کې اول دا غنور نه شروع کړ اخر چې بنیامین بار تر ورسېل پاغي کې هغه لو خیروت چې لو خیروت یوسف علیہ السلام دین دا تاسو ولو چې د دې غل سزا بسی او دی اوې چې کال خدمت دا په کنعان کې قانون خو په مصر کې دا قانون نو او د یعقوب علیہ السلام دا بچی د کنعان نتلو د خپل علاقې قانون وتوي چې غل سړی به د مالک یو کال بیا خدمت کوي د دې خپل کلی قانون وي پیمانه کې چې کله چې بنیامین په بار کې دا پیمانه وروته معلومه شو چې پیمانه د بنیامین په بار کې وروته دیرونو وی کده غلاو کندا څنګه خبره خونه ده د دنه وړاندې د دبل رور یوسف اغم غلا کړی و نعوذ بالله د چې کوم رور یوسف رور
د دې بنیامین غلا غم کړي و دام غل د غرور غلو نعوذ بالله خانو یوسف علیہ السلام څه غلا کړي و علما فرمایي کله چې د یوسف علیہ السلام مور وفات شو دا دواړه خپل ترور یوسف علیہ السلام او دا بنیامین دا دواړه خپل ترور بوتل تربیت کول یعقوب علیہ السلام ورغه چې دا بچی واپس راولي هغه ترور خپه شو هغه دا چلو کو چې اسحاق علیہ السلام پټکی د یوسف علیہ السلام د ملانه توکو یوسف علیہ السلام پلار کور ته راوستو چې راغلی ورپسې راله چې دا علما د خوري یوسف پټکی را پټ کړی دی چې به کتل هغه پټکی د ملانه تاو یو کال لپاره واپس تا یوسف علیہ السلام د ترور ځان لا بیا بوتلو پټکی خو لاغې د ملانه تاو کړو خو صرف د دې لپاره چې ما سره نورم دا خوري پاتې شي دا طریقې کړې و نو غلا نه و اصل چل هټول ترور کړو نو دې ځکه دی بنیامین دی رونو وی چې د غلا او کنده زدرون مخکې غلا کړو دی خو سپیشل په خپل خبره کې خو گیر شو چې سړی غلا کړ خو دی بو سي ساري دی وته عزیز مصر وزیر خزانه صاحب د دپلار بوډا سړی یعقوب علیہ السلام یادو نو تدا سیو که د پسې زمونږ نه بل ورو ایثار کو دی پرېږده ځکه ته موږ ته ښه سړی ښکارې دی خوشي یوسف علیہ السلام ته د الله نه پناه غواړم کوم سړی غلا کړی هغه پرېږدم او بل نیسم دا خو ظلم بنیامین ځان سره ایثار کړ او قافله روانه شوه اوس قافلې سره مخکې څه شو را روانه رکوع کې هغه راځي نو فرمایي ولما دخلوا على يوسف آوى اليه هر کله چې داخل شو په یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام نږدې کړ د خپل لور اخاه خپل لور ځان ته قال اني انا اخوك وتعوذ استعرور يم فلا تبتستمخ بكيك بما كان يعمل پاس چې دوی کم کوي بلاره د سرسونو ظلم کړي پاغي خپکیګم فلما جهزهم بجهاز مرکل چې تیار کړ د دوی د پار سامان جعل السقايه في رحل اخيه وی ګرځولا دا سقایا دا لوخي د سپینو زرو یا د سرو زرو لوخي پیمانا په بار د خپل لور بنیامین کې تم اذن مؤذن بیاواز کا आवाज کوونکې یو تو العين قافله والو انکم لسارقون بشک تاسو غلې قالوا اویدی قافله والو دیرون واقبل ولم دی تمتوجی شما ذا تفقدون سشیرک شویدی چه پمنگی راڑوی قالو نفقد سواع الملکی دویوی چه رک شویدا پیمان دباچا ولمن جا بی حمل بعید وانا بی زعیم چاچه روڑ دا پیمان چارال پیدا کداغ دا پاریو بار بوج دی دغلی او زی زیمداریم قالوا تالله دوی قسم پا اللہ لقد علمتم پتاقی سر تاسو پیغی ما جئنا لنفسد فی الارض چه منگ نیو راغلی دا فساد دا پارز مکیتا خار مصر تا نیو راغلی فساد لا وما کننا سارقین و منگ نیو غلو قالوا اوی دوی فما جزاؤ ان کنتم کاذبین سبی بدل کچر تاسو دروغ جن یو غلامو کری قالوا اوی دوی جزاؤ من وجد فی رحلی فهو جزاؤ جزا د دې بدل ردی هغه څه چې مندلشي د چا په بار کې هغه به خپل جزاوي کذالک نجزي الظالمین هم دانګي من بدل ورکو ظالمانه ته زمون په خار او په کنعان کې دا قانون دی فبدا باوعیتهم پشوروش خادم پا بارونو د دې قبل وعایقی مخکې د بار ضرور د یوسف علی السلام ثم استخرج من وعایقی بیرو استلدا پیمانا د بار ضرورنا کذالکم دارنګ کې د نالی یوسف من تدبیر خود یوسف علیہ السلام تا ما کان لیاخذ اخو فی دین الملک نو چې اخیست خپل لور په دین د بادشاہ د مصر کې الله ان شاء الله مگر چې الله پاک او غواړي بل طریقه نو داوا نرفع درجات من نشاء موږ چې تو په درجو سر چاته چې غواړو فوق کل ذی علم علیم او د پاسه هر خاوند علم عالم وي
قالوا اویدو ان یسرق فقد سرقا خلو من قبل کچر دغلا کی دا عجیب خبر نه داغلا کړو د ضرور د دنولان یوسف علی السلام فاسرها یوسف فی نفسی پس پټک دا خبر یوسف علی السلام په خپل ځل کې ولم یبدها لمخکار نکړه دوی ته دا خبره قال انتم شر مکان او یوسف علی السلام تاسو ډیر بد خلکی الله عالم بما تصفون الله پاک خپيږي پاغه چې تاسو بیانوي قالوا ويدي ايها العزيز عزيز مصر ان له ابن شيخا كبيرا زمن بشكد دي الک پلار بوډا دي فخذ حدنا مكان تواخر ددو احدنا يوك زمن فزيد د باندې ان نراك من المحسنين يقين من بان تابان خیال کو د نیکانو قال معاذ الله وی یوسف علیہ السلام زپنا غوړم پال ان غددا چیزونس الا من وجدنا متاعنا عند مگر اسوک چې غسر من دی خپل سامان ان اذا للظالمون یقینا پدا وخت کې کده یو پځه باندې بلی سار کو بیا به منګ ظالمانو نشو فلما استيسوا من خلصوا نجيا کله چې دینه امید شو چې زمنګ نه خرور بنیامین ایثار کو اوس بسکو بل منس کې مشورې د پاره یو ډډه تشو پدې کې چې کمرور لویو يهودا مشرور یا د مشورې په لحاظ سره د رای په لحاظ سره چې کم پکې قویو عمر په لحاظ سره پدې کې مشر روبیلو او پدې کې ډېر خيار چې ناغلو يهودا مشر پکې وي تاسو ته پته را موږ د پلار سره وعده کړی ده او د دین وړاندې غوړي د یوسف علی السلام په باره کې موږ تاسو د پلار سره دوکه کړی ده اوس خو ز پلار مخې ته نه ورځم بالکل نه ځم زبر پلار سره څنګه مخامخ کېږم ما براتوي ښه چې یو اعتماد مې در باندې هغه کړو چې کله تاسو یوسف علیه السلام بوتله اوس مې در باندې اعتماد وکړم بیا مو را سره چل پلار له به څه جواب زه کلي ته نه ځم تر کومه راته پلار اجازت نه کړي او یا الله پاک څخه بندوبست نه کړي چې دارول مې خلاصي زم کور ته نه ځم مشرور پکې دا وي او تاسو لار شي پلار ته خبر وکړي ورونه لاړل مشرور ایثار شو پلار ته وی چې سبا مو کو لاړول تاستا غزوی زمونږ غرور بنیامین هغه غلا وکړه او که به موږ د یقین نه راځو نو قافله د مصر نه را روانه د هغې نه هم تپوس کوي به هم درته وایي چې اوله یې کړې ده یعقوب علیه السلام ورته تاسو چل کړی دی خو بس زه بیا هم صبر به کوم الله لوی دی یعقوب علیه السلام د دې نه مخ واړل او ژړلي ډېر زیات خفه او یوسف علیه السلام ډېر یاد یا اسف علی یوسف افسوس په یوسف باندې سترګې د غم نه نظر کار پرېښود ډېر زیات یې ژړل دوی ورته قسم په الله ته اوس هم لا یوسف یادې دا بچی دی پلار ته وایي اوس هم لا یوسف کې دا مه یادو بس کې ځان ته نقصان نه ځان به مړ کړي یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ورته ګوره زه خپل غم الله پاک ته یادوم او زه چې په څه باندې پوهېږم هغه خط چې دی هغه څه باندې تاسو نه پوهېږئ د هغې نه بعد یعقوب علیه السلام یو خط ولیکو په خط کې ولیکل یعقوب صفی الله ابن اسحاق ذبیح الله ابن ابراهیم خلیل الله عزیز مصر ته خط ولیکو اما بعد او د هغې نه بعد یې زموږ خاندان ډېر په ازمایښتونو کې راغلی دی او بیا ابراهیم علیه السلام ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام زمونږه خاندانی و زمونږه نیکو نمرود په اور کې چولو د دې نه بعد په ما باندې ازمایښتونه راغلل یو زوی باندې یوسف باندې تر دې چې زما
هغه نظر ختم شو. اوس د هغه ورور یا بنیامین باندې تکلیف راغی. او د هغه ورور د غلا د وجې نه اوس په الزام د غلا کې ګیر شو. او زه تاسو ته دا وایم چې زما بچي غلا نه کوي او موږ د غلانو د خاندان نه لوی دا خط ولیکو. او دی یعقوب علیہ السلام دی بچو ته تاسو لاړ شي دا خپل لور یوسف هم ولټوي د ضرور هم ولټوي د الله د رحمت نه امید کیږي ملاړ شي. هغه خط دی راوړو په دریمه پیره باندې یوسف علیہ السلام ته راغلل. ځان سره سلګه کمزوري ورته پیسې هم راوړې او ته وی چې مونږ ته غلم راکا او ضرور را تپرید ته خسړي الله بدل بدلی درکې. یوسف علیہ السلام دوی ته تاسو ته پته شته تاسو د خپل لور یوسف سره سکړو تاسو ته یاد دي تاسو یوسف سره څه چل کړو کوي کې مو چولې کمیس مو تیستو سم سره کړو حالات وته یاد کړو او د دې ورور سره تاسو په لاره کوم عمل کړو یاد مشي تاسو اوس دې لپاره راغلي دی پوه شو چې دا سړی خو په خپل مغه یوسف دی علیه السلام ته یوسف یوسف علیه السلام او فرمای او زه یوسف یم او دا زما ورور دی الله په ما باندې احسان کړی دی. دیوته قسم په الله تعالی الله پګړي عزت درکړي او مونږ خطا شویو بس مونږ په ناپوهه سره تاسو سره زیاتې کړو او زړه واقعات هم په ناپوهه باندې شوی. یوسف علیہ السلام دی ته وی تاسو باندې ملامتیا نشته صدر ته نه وي الله دې تاسو معاف کړي. یوسف علیہ السلام سره خپل کمیسو دا کم کمیسو نو بعد تفاسیر لیکي یوسف علیہ السلام کله کوي ته وګرځیدو او دې ته کمیس اوستو نو جبريل علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام ته کمیس راوړو. هغه کمیس چې کوم ابراهیم علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام کله چې په اور کې چول شو هغه کمیس جبريل علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام ته وروړو نو دا هغه کمیسو او یوسف علیہ السلام ته وروړو یا نو یا هغه کمیسو چې ابراهیم علیہ السلام ته په اور کې ملو شو یا هغه کمیسو چې یوسف علیہ السلام په کوي کې غورځیدو نو جبريل علیہ السلام ته کمیس وروړو هغه کمیس د سره کمیس ورکړي دا کمیس یوسي زما د پلار په مخ باندې کېږدي د نظر بکار شروع کی دا غینه بعد دارون رالل او یعقوب علیہ السلام سره ملو شو را روانو لکو کې دا راځي نو فرمایي فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا کله چې دینه امید شو د بنیامین نا خلصوا نجيا دیو طرف ته شل د مشورې د پاره قال كبير مو پدی کې مشر علم تعالی تاسو پته نشتا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله بشک تاسو پلان قستر تاسو نه کله وعده د الله ومن قبل وړاندې د دین ما فرتم في يوسف تاسو کو تعین وکړي په حالت د یوسف علی السلام کې فلا نبرح الارض وزبام شم دلتم حتى ياذن اليبي تدي چې پلان اجازه تراکی او يحكم الله يا الله پاک سکار یو او ست طریقہ حکم برابر کی پخلاصولو د دیرور د زما کی او خیر الحاکمین الله بهترین حاکم او فیصله کوونکی ارجو تاسرون الارشلا بكم پلار تفقولوا تاسو ويا بان زمن پلار ان ابنك سرا بشک استاذ وغلا کړیا وما شهدنا الا بما علمنا من غواین ورکو مگر پاغه سباندی چې منګ په سباندی پیو وما كنا للغيب حافظ او منو د غیب حفاظت کوونکی واسأل القرية التي تپوس کدا کلیوال خلقنا كنا فيها چمن پکیو والعير التي يقبلنا فيها دا قافله سر چمن پکرالو
وإنا لصادقون يقنا من قام قالشتن قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ويعقوب عليه السلام بلکہ برابر کئی تاس نفسونو سکار فصبر جمیل فصبر خدی عسى الله ان ياتيني بهم جميعا قریب چلا پاک راولی دا ټول ماتا انه هو العليم الحكيم بشک الله پاک ذات علم حکمت والا ذات تی وتولى عنهم او اوریدو مخوالو یعقوب علیہ السلام دبین وقال وی فرمایا یا اسفا علی یوسف ای افسوس په یوسف علیہ السلام وابيض عينه ډکې شوې سترګې د من حزن د غم نه وفو کظیم دی د غم نه ډکو قالوا وی دی تله قسم الله تفتو تذکر یوسف ته همیشه یوسف یاد حتا تكون حرد تر دې پوری چې تشي کمزوري او تكون من الهالكين یا تشید وفات کیدونکو نه وفات بشي قال انما اشكو بثي وحزني الى الله وی یعقوب علیہ السلام بشکره شکایت کوم د خپل غم بثي د خپل تکلیف او حزن او د خپل غم الى الله تعالی وعلم من الله ما لا تعلمون زفيكم د الله طرف نه پاسه چې تاسو په پیږي یا بني يذهبوا يا اولاد بچو تاسو لاشي فتحسسوا من يوسف واخي تاسو تلاشو کې د یوسف او دا ضرور ولا تاسو من روح الله تاسو من امید کی د الله د رحمت نه نو لا تاسو من روح الله بشک نه امید کی د رحمت د الله نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافران فلما دخلوا عليه کله چې دی پدریمه پیر باندې را یوسف علیہ السلام ته قالوا اویدوی یا ایو العزیز اے عزیز مصر یوسف علیہ السلام ته وی مسنا رسیدل دی من تاوالنا زم اهل تعذر التکلیف وجئنا بوداعت مسجد من روړي دي کمزوري وانت پیسې فاوفي لنا الكيل تپرګ زمون د پاره پیمانه وتصدق علينا صدقه کو په موږ دارو رات پرېدا ان الله يجزي المتصدقين بشك الله پاک بدل ورکی صدقه ورکون کتا قال علمتم ما فعلتم بيوسف ويوسف عليه السلام تاسو پیږي تاسو سکړو د یوسف عليه السلام سره واقع د ضرور سے تم جاهل کړ چې تاسو جاهلان وي قالوا اويدي انك لانت يوسف آیتو خامخا یوسفی قال انا یوسف علیہ السلام او یوسف هذا خدا زمار اور دی قد من الله علينا فتخسر يسان الله پاک بمن باندې انه من يتقي ويصبر یقینا چاند خبر ده سوچ تقوی اختیار کې صبر کې فإن الله لا يضيع اجر المحسنين پس یقینا الله پاک نه ځای کې ثوابونه د نیکانو قال اویدی طلق قسم بالله لقد آثرك الله علينا فتخسر الله پاک اوچت کړي په من باندې وین كنا لقاتين یقینا قام خطا کاری قال لا تثريب عليكم اليوم ويوسف عليه السلام نشته اس قسم ملامتیا پتا زبان نن ورځ يغفر الله لكم الله پاک بتا سو تمافیو کی هو خير الحاكم ارحم الراحمين او الله پاک زیات رحم کون کلی اذا بو بقميص هذا تاسيوسي زما دا قميص فالقوا ولا وجبيه وسيرا پس تاسو کې دي زما على وجبي په مقدم زما د پلار باندې تی وسيرا د نظر کار شروع کی واتونی بیالکم اجمعین او تاسو ما تراولی خپل حال ټول ولما فصلت العیر قافله را یوسف علیہ السلام نه چې کله قافله جدا شو یوسف علیہ السلام وی خپل اهل او عیال ته ایزان سره که مصر روان ک د مصر نه کنعان ترازی چې د مصر او د کنعان ترمنځ د 3 ورځو سفر یا د 8 ورځو سفر دی قافله چې د یوسف علی السلام نه را روانه شو یعقوب علی السلام خپل اهل او عیال ته پکور کې وای چې په ما باندې د یوسف علی السلام خوشبو رااله ګوره څومره لري د مصر او د کنعان ترمنځ د 3 ورځو یا د 8 ورځو سفر دی لیکن د یوسف علیہ السلام د قمیص خوشبو یعقوب علیہ السلام محسوسی چې کله دا خبره کړو د کول اهل او عیال ورته قسم په الله ته غلطه کې پروت دین بعد قمیص یعقوب علیہ السلام ته ورسېدو په مخ ولا کې خود
یعقوب علیہ السلام نظر کار شروع هغه ته تاسو ته ما ویلې نو تاسو ته معلومه ده چې پیغام تاسو نه پیغام ما ته پته ده یوسف علیہ السلام ژوند دی د ازوی به ممرا خلاص شي ایوته بابا جان موږ نه غلطي شوه معافي راته یعقوب علیہ السلام ته زبر ته بخنه وغواړم بخنه بکله وغواړم تفسیر جلالین لیکي د شپې به ته دعا وکړه لکه د شپې دعا قبليږي او یا د جمعې په شپه به درته دعا وکړم ځکه د جمعې په شپه هم دعاګانې قبليږي لکه اوس بېګانه شپه د جمعې شپه را روانه ده دعا قبليږي را روان شو یوسف علیہ السلام رونا پلار او د یوسف علیہ السلام ترور و خو ترورم په منزله د مور ځکه دا د مور خور و یوسف علیہ السلام سکه مور وفات شوی و د ایران المصر ته راورسېدل یوسف علیہ السلام مور پلار ځان سره په تخت باندې شاهي باندې کینول دی ټول یوسف علیہ السلام ته په سجده باندې پریوتل یعقوب علیہ السلام بیبي او یولس واړو رونو یعقوب علیہ السلام سره یوسف علیہ السلام ته سجده وکړه خدا سجده تعظیمی و د عزت ته سجده د عبادت نه و یوسف علیہ السلام دی پلار ته وی ګوره پلار دا زماغه خوب دی کنه تاسو ته چې ما ویلو بیا ته چې الله پاک په ما باندې احسان وکړ الله پاک زه د جیل نه خلاص کوم تاسو د کلی نه راوستي خار ته راوستي ازما د رب احسان دی چاته بادشاہي ورکړي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی پاک فرمایي چې په دې خبره مې فکر کې دا د غیب خبر مې تاسو ته درک انباء الغیب دا ذکر ته پیغمبر یعقوب علیہ السلام چې کله د یوسف علیہ السلام سره ملو شو سلیرش کالا یا اولس کالا دین بعد یعقوب علیہ السلام ژوندو داغین بعد یعقوب علیہ السلام وفات شو د یوسف علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام جدائی اتلس کالا یا سلویخ کالا یا اتیا کالا و امرس کی چی دا یو بند جدا شو داغین بعد یعقوب علیہ السلام چی کل وفات کی گی وصیت یو که چی ما بر اسحاق علیہ السلام سر اخوال کی دفن کی کل چی یعقوب علیہ السلام وفات شو وصیت مطابق د اسحاق علیہ السلام سره خوا کې دفن داغین بعد یوسف علیہ السلام شپږ کال ژوند دی بیا وفات شو نو فرمایي ولما فصلت العير هر کله چې جدا شو قافله قال ابوهم ابيد بيپلا اني لا اجد ريح يوسف يقينا زخام خامم خوشبو د یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون تاسو کچری ما باندې خیال د ګډوډوالي نه کوي قالوا ويديت الله قسم قال انك لفي ضلالك القديم يقينا تبخوانه غلطه کی فلما جاء البشير والكرچراغ زیر ورکون کی یهودا کمی صغرو القاه ولا ودي کی خود په مخ د یعقوب علیہ السلام فرتد بصویرا پزیو ګرځید بینا قال یعقوب علیہ السلام او فرمای الم اقول لك ما نو ویل ما تاسو اني علم من الله بیشک ز پیغام د الله طرف نه ما پاغه سبحان الله تعالی مون چې تاسو به نه پیږي قالو ویدی یا ابا نستغفر ای بابا جان موږ د پاره بخنو غواړو زنو بنا زموږ د ګناونو
إنا كنا خاطئين يقين خطا كارو قال سوف استغفر لكم ربي ويعقوب عليه السلام زردز وبخر وغلم تازه پاد خپل ربنا انه هو الغفور الرحيم بشك الله پاک بخون کی مهربان دی فلما دخلوا على يوسف آوا الي ابوي هر کله چې داخل شو په یوسف علیه السلام پر زیور کدیتا آوا الي ابوي ځان سره یو ځای کړ مور بلا وقال ادخلوا مصر ته داخل شي مصر ته ان شاء الله کچر الله پاک ته منظور امين پامن باندې ونفع ابويه على العرش او پورته کړ مور بلا عرش یعنی تخته وخروا له سجدا دی پریوت یوسف علیہ السلام ته په سجده باندې وقال ابتي او وی اے بابا جان هذا تاويل رؤيا من قبل ذا تعبير زمانه خوب دی پخوانی قد جعلها ربي حقا او ګرځو زما رب دی لرشتنی وقد احسن بي او پتاقي سره احسان کړي په ما باندې زما رب اذا خرجني من السجن کله چې زیراوستم د جیلنا وجاء بكم من البدء تاسرا واستي د باندې نه من بعد ان نزغ الشيطان فزداغنا چې فساد چولو شیطان بین او بین قتی په ما بین زمو زما درونو ان ربي لطيف لما يشاء یقینا زما رب خامخا باریک بندي یا مهربان دی پچا باندې لماذا هغه سو یشاء چې سو غواړي انه هو العليم الحكيم بشک الله پاک ذات علم او حکمت والا ذات دی رب قد اتيتني من الملك اے رب زما قد اتيتني من الملك تا ما تراکړي بادشاہي وعلمتني من تاويل حديث او تا ما تراکړي تعبیر د خوبونو فاتر السماوات والارض په شروع کې پیدا کوونکی د اسمانونو زمکه انت ولي في الدنيا والاخره تزما کارساز په دنیا او آخرت کې توفني مسلم والحقني بالصالحين تما فات په حالت د اسلام کې ما په وسکدا نیکانو سره ذلك من انباء الغيب دا قصه د خبرو د غیب نه د نوحي لیکا منګ وحی کو پیغمبر اسلام ته دی وما كنت ردم تنوي د بي سره اجمع امرهم کله چې دی مشورو په خپل کار باندې هم يمكن دي تدبیر کوونکو وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين او نه د اکثر خلق اگر کته هرس کې د ایمان نوړون کې وما تسالهم عليه من اجر او تنوال د دین څخه بدلا ان هو الا ذكر للعالمين نذا قران کریم مگر نصیحت د مخلوقات وكأي من قريب من آیه في السماوات پمخک رکوع کې د قران کریم صداقت بیان شو په دې آیاتونو کې هم د قران کریم صداقت ذکر کیږي په دې آیاتونو کې الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قران کریم صداقت ذکر کړي د پخوانو قومونو د هلاکت حال ذکر کړي بیا د مشرکان د مکی د پخوانو قومونو د هلاکت په ځایونو باندې تیریږي آیا د دین عبرت نه حاصل کپدی باندې الله پاک د طرف نه عذاب راځي دي په امن دي بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا الله پاک پر ذمہ داری ذکر کوي چې دي ته وایا چې دا صراط مستقیم دا زما لار ده او زما په لار باندې چې څوک روان ده دا غی لار ده او د شرک د برأت اعلان وکړ بل دې ساده نبوت نه اعلان کړي نو دوی ته وایي چې مخکې پیغمبران څومره الله پاک لېږلي دي دا ټول انسانانو سړیو الله پاک غي ته وحي کړی چاچی مخالفت کړو الله جل شانو غي هلاک کړی دا غي نتا سو عبرت وای تر دې چې پیغمبران هغه هم نا امید شو د قوم د ایمان نوړل قوم ایمان نه ورو لکه نوح علیہ السلام واقعات تیر شو چې قوم نه امید شو الله پاک هم فرمایي دی ور ایمان نه ورو او دی قوم خیال دا چې پیغمبر امداد الله پاک نه کوي په داسې وخت کې الله پاک د پیغمبرانو امداد کړی او بیا دا واقعات د ذکر کېدو حکمت الله ذکر کوي چې دا واقعات دې لپاره ذکر کوم چې خلق تنا عبرت والی نو فرمایي وكأي من آية او ډېر زیات د نخونه په سماوات والارض پاسمانو پزمکو کې یمرون علی دي تیریږي پاغي باندې او معنا موردون دي داغین اراس کون کړي
وما يؤمن اكثرهم بالله دي او ایمان نروړي اکثر د دې په الله باندې الا هم مشرکون مگر دي مشرکان دي اف امنون تاتم غاشتم من عذاب الله ايدي امن باندې چې راځي په دې باندې پټول کې د عذاب د الله او تاتم مسات د دې باندې چې قیامت بغتت الناس قوم له شوندوی نه پی نه يدي د الله پاک د عذاب نه امن باندې دي قل تو فرمای هادي سبیل دا زما لار دا ادعو الى الله زردی دعوت چلوم دا اللہ پاک طرف تا علا بصیرتن پخود دلائلو باند انزو ومن اتبعنی او اغسو جماعت تابداری کی وسبحان اللہ پاکی دا اللہ پارمانا من المشرکین و زنیم دا مشرکانونا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا او منگ ندلی گلستان اوڑان دی پیغمبر علیہ السلام مگر سڑی نوحی لی میال قرآن چې منګوي کو غیتا اهل دکلنا افلم يسيروا في الارض دين غرض د مکه ولا خلق پرېز مکه فینظروا پزیدو غوري کې فکان عاقبت الذين من قبلهم سرنګو انجام دې کسان چې دین وړاندې ولدار الاخرته خير نو خامخا کور د اخرت بهتر دي للذين اتقوا د متقين د پاره فلا تقنطوا سوقن لري حتى تردي پوری دست اثر رسول چې نو امید شو پیغمبران وظنوا او خیالو کو دی امتیانو انم قد کذبو چی بیشکا د دوی تکذیب شو دا پیغمبران بی زمان امداد بکیگی لیکن امداد نکیگی جاءهم نصرنا راغی دوی تا پدا وقت زمان امداد فنج من نشا پر نجات ورکشو چاہتا چمون گفتل ولا يرد باسنا القوم المجرمین او نو واپس کی زمان عذاب دا قوم مجرمانونا لقد کان فی قصد پتاقی سلام دی په واقعات د دوی کې عبرت النصیحت لول الباب دا قلمند خلق د پاره ما کان حدیثا نددا قران خبره یو ترا چې د ځان نه جوړ کړی شوی دی ولکن تصدیق الذي بین دی لیکن دا تصدیق دا کتاب چې به سره دی او تفصیل کل شی او تفصیل لري او سیز جو د هدایت دی ورحمت او رحمت لقوم یؤمنون د قوم د پاره چې ایمان وروړي